رب العالمین دنیا کے انسان پیدا کرے دے دغه انسان په دنیا کې کله کله غلطۍ کوي گناهونه ته صادریږي الله د خپل رحم او د خپل کرم د خاطره دغه گناهونو د ختمېدو د پاره انسان له توبې لار ورکړې ده چې انسان توبه وباسي نو دغه غلطۍ چې د دنه صادر شوي دي او دا گناهونه دا ورته رب العالمین معاف کی امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د ګناه زنګ دا د انسان نه راتوشي د انسان روح او د انسان بدن په دې زنګ باندې ککړ شي نو دا د ګناهونو زنګ چې ختمیږي د دې دوه لارې دي یو خدا دې چې د جهنم اور کې دا وسوځي نو د جهنم په اور باندې به دا گناهونه د بدن او د روح نه وسوځي او ختم بشي او د مثال دی چې سره زر دی هغې کې ملاوټ وي ګیلټي پکې د هغې د پاکولو طریقه دی چې هغې اور کې واچوي اور کې وسوځي نو هغه ګند ختم شي اوس خالص زر پاتې شي دغه رنګې اوسپنه ده زنګ شوې ده لوړې هغه خپله بټۍ کې ومنډي او سری کې او ډب وله ورکړي نو زنګ ته ودانګي نو څنګ کې د اوسپنې او د سرو او د سپینو زنګ په اور ختمیږي دغه رنګې د روح او د بدن زنګ چې هغې ته ګناه وایي یو د ختمېدو لار خو د جهنم اور دی چې په هغې ختم شي او سړی پاک شي نو جنت ته به ځي خو هغې ته مونږ چې د ټینګېدی شو الله دې ساتي دې ګرمۍ ته نه شو ټینګېدی لږه غوندې پکې بجلي نه د سړي ژوند ګراني چې خدای دا به زندګي به څنګه تېرېږي نو د جهنم اور ته او د قبر اور ته او د محشر د میدان اور ته به مونږ سټینګ شو د امام غزالی سے وی چې خنو بل لارشته کاغې ته نشي ټینګېدی او په هغې نشي ختمولی نو بل لارشته څه شی دی توبه ده سړی چې توبه وباسي توبې سره رب العالمین نه بس خیر ضرورت نشته دا بیا دا شی شور توبې سره رب العالمین د انسان نم ګناه ختموي او رجوي او مونږ پښتو کې وایو کنه توبه او عربی کې ورته توبه وای توبه څه وای توبه ستومانتیا ته وای انما التوبه الندم توبه توبه ستومانتیا ته وای چې سړی په ګناه ستومان شي رونو نبی علیہ السلام مبارک یو اوږد حدیث ته هغې کې فرمایي خیر الخطائین التوابون چې کوم انسان نه غلطي وشي نو هغې کې بهتر هغه دی چې توبه وباسي اوس د توبې دپاره یو څو شرطونه دي یو شرط د توبې دا دی چې ستا به مخکې په ګناه علم راشي چې دا ګناه ده ځکه چې څوک ګناه ته ګناه نه وي توبه ته نه وباسي علم به دې په ګناه راشي د بدقسمتۍ نه ډېر خلک ګناهونه کوي خو ګناه ورته نه وایي د هغه علم کې دا ګناه نه ښکاري یو سړی د شراب څکي که ته ورته وایې وروره دا خو ګناه ده مسکه شل تاویله به درته وکړي پړ به دې کړي که یو سړی پردو ښځو ته ګوري او ته ورته وایې چې د پردو ښځو ته مه ګوره دا ګناه ده شل تاویله به درته وکړي هغه دا ګناه نه ګڼي تا به ملامته کوي چې نه وروره ګناه نه ده په دې هندوستان کې یو سړي په دې ایران کې یو سړی یو شاعر تیر شوی دی بیدل د فارسی بهترین شاعر ډېر ښکلي شعرونه به یې وې هندوستان کې یو سړي د ده شعرونه واورېدل نو هغه وی چې یاره دا شعرونه یې خشته دي چې دا سړی به څنګه وي اورېږه چې لاړ شم او دا شاعر لږ په خپله ووینم ډېر ښکلي اشعار یې دي
او ډېر مزیدار قصیدې وای او س پیغمبر علیہ السلام نعتونه وای. د هندستان نه لاړ ایران ته، د بیدل کلی ته، دروازه والا تپوس یو که بیدل شاعر وی دا فلان کې کور د دروازه والا ولا روت چې روت ګیره خریله د شاعر ګیره مکمل خریله وا. نو دا د هندستان دا میلمه ورته وی چې ما خو ستا کلام واورېد او ستا شعرونه مې واورېدل، نو زما په زړه کې ستا شکل ډیر مزیدار و چې دی خدا الله صفتونه کوي، دا الله د پیغمبر صفتونه کوي او نظمونه او شعرونه وای. نو دله به الله ښکلې مزیداره ګیره او د سنتو مطابق سړی وی. دا ریش را چې مې خراشي دا ګیره ولې خره؟ دا خو د پیغمبر سنت دی، د پیغمبر سنت ولې خره؟ هغه څه پکارو؟ هغه له پکار ده چې توبه استوا چې بیا به نه خریم. او یا ویلی و چیره واقعی دا گناه کوما او تم دعا کوو زبم کوشش کوم. اور تسوی اور توی ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم، دل کسی را نمی خراشیم. وی دا ٹک دا چی گیر خریم خود مسلمان لخو نخریم کنه. اگیری تا گناه نوی گیر خریم خود مسلمان او د انسان زړه نه خریم، چاته تکلیف نه ورکوم، چاته ضرر نه ورکوم. دا غټه ګناه ده چې مسلمان له تکلیف ورکې ګیره څه ته وایي، یا خرایا او یا مخرایا. دا لوی جرم دی چې د مسلمان زړه وخوری او د مسلمان زړه ته تکلیف ورکې، دا ګناه ده. ګیره پکې چا راوستی ده؟ اوس هم خلک بعضې وایي که نه وایي دا پکې لکه چا راوستی ده؟ دا پیغمبر راوستی ده. دا د دې جواب تو وکړه. ګیره چا راوستی ده؟ پیغمبر. ګیره څه ته وایي؟ د پیغمبر سنتو ته وایي. هلکه مړه دا ګیره پکې سي دا د پیغمبر سنت دی، ته پکې څه وایې اوس؟ نو د دې جواب که تاله دې نه نور لقې نو جهنم ته به غورځېږي. اوس زمونږ خلک یې عجیبوي که نه. نو او ورته وایي ګیره سي یاره ګیره خریم پرېږدوه، ګیره څه ګناه دا راته مه یادوه، د انسان زړه نه خریم. سړی ډیر مزیدار جواب ورکوي، غلط گفتی دل رسول الله را می خراشي. وی غلط وی ته وی د مسلمان زړه نه خریم، د پیغمبر زړه خره. دا چاله ته په خپل مخ نه راکاږي، تی د چا په مخ په زړه راکاږي؟ د رسول الله مبارک په زړه راکاږي. ګناه ته ګناه وه. بېدل حیران شو واقعي. نو بعضې سړی ګناه کوي او ګناه ورته وایي دا د جرم کم دی، او بعضې سړی ګناه کوي ګناه ورته نه وایي، دا زبردست مجرم دی، خطرناک مجرم. دا زه به یو مثال درکم. یو سړی چې زهر وخوري مثلا او دې علاج کوي د دې زهرو چې دا زهر مرانه لاړل ورېږه علاج یې وکړم، نو اله به علاج کوي چې هغه ته پته چې دا زهر مې خوړلی، زهر ورته ووایي که نه. او که هغه وایي چې نه مړه دا خو زهر نه دی، دا خو زما د وجود دپاره یو طاقتمند دارو دی، نو بیا علاج نه کوي، یو ګنټه پس به مړ پروت دی. داسې ده که نه؟ دقه رنګې ګناه ته چې ګناه وي نو علاج به یې وکړي، توبه به وباسئ. او چې ګناه ته ګناه نه وی نو دغه به د مثالي لکه چې زهر خوري او زهر ورته نه وی، علاج به یې ونه کړي نو تباه به ګرځي. یا یو سړی دی مثلا هغه کې څه مرض دی، بیماري ده، نو چې دی ووایي چې دا مرض خو دی نو علاج به وکړي نو جوړ به دي شي. او چې هغه مرض ته مرض نه وی علاج به یې نه کوي نو د تبې ذریعه به یې وګرځي. دقه رنګیرونو ګناه مرض دی، زهر دی، خطرناک جرم دی. دې ته به مرض وی، زهر به ورته وی او علاج یې وکړه. او که ته ورته مرض نه وی علاج به یې نه کړې نو برباد به دې کړي. نو زما وروڼو د ګناه د توبې دپاره یو شرط دا دی چې ته ځان پوهې که په دې خبره چې دا زه څه کوم دا ګناه ده او که ګناه نه ده. که ګناه نی کوه او که ګناه نو بس علاج ولا وکړه. مرض دی مستقل په ځان مه پرېږده، علاج ولا وکړه چې دا دې مرض د دې ګناه نه د خدای پاک خلاص کړي. ولې؟ ځکه بل علاج یې د جهنم اور دی، هغې ته نه ته ټینګېدی شي او نه ورته مونږ ټینګېدی شو. الله دې م تېوستی. ښه چې علم دې په دې ګناه راغی او اوس علاج ولا کوې نو علاج یې څه شی دی؟ نو علاجونه یې ډېر دي، خو چې نه کم علاج درته زه ښیم نو هغې د توبه وایي، استغفار ورته وایي، د الله نه بخنه
غختل ورته وای دا الله نه بخنه غواړه استغفار وکا نو رسول الله مبارک فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له چې سړی د ګناه نه توبه وباسي داسې به لکه اړو ګناه نشته حسن بصری رحمه الله یو شاگرد وا درس ته ولا باقاعده راتله پخوا به د علماو درسونه کول نو بعضې وخت به زنانم د پردې یا د دیوال شاته ناستو درسونه به اورېدل حسن بصری رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی ډېر بهترین د تصوف او د احادیثو لوی استاد دا بوډۍ به راتله او درس به ورسره اورېده د دې بوډۍ خاوند و نیک سړی و مالدار او د دې بوډۍ یو زوی و خاوند یې مړ شو مالدار و مال ټول دې زوی ته پاتې شو مور یې سوچ وکړه چې زما دا زوی دی که زه بل خاوند کوم خدا بربادېږي ولې مال به مې هغه به دویم خاوند قبضه کې والي او هغه دویم خاوند به د خپلو بچو باندې مال لګوي زما دا بچې به تباه شي برباد بشي نو هغې ښځې خپله ځواني د هغه خپل زوی سره زړه کړه سر یې سپین که او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په شریعت کې ګورې دا منع نه دي ښه که یو ښځه کونډه شي او بل خاوند کوي بلکل دې ته اجازت دی ښه خبره ده یا یو سړي ښځه مړه شي او دا دې بله ښځه کوي هېڅ ممانعت په دې کې نشته خو نبي علیه السلام مبارک یو بل حدیث کې داسې فرمایي که یو سړي مړ شو ښځه پاتې شوه او د دې ماشومان بچي دي او دې ښځې خپل جون هغه ماشومانو ته وقف کو بل خاوند یې ونه که نو د دې ښځې چې د مرګه پورې څومره جون دی یو ګړی یو ګنټه یو سیکنډ به رب العالمین د غازي او د مجاهد او د جهاد کوونکي سړي ولیکي ټول جون دی د جهاد دی دی یو جهاد وکړه که نه خپل خواهشات یې قابو کړل او د خپل بچي دپاره خپله زندګي سړه کړه نو حضور پاک وي تر مرګه پورې د غازي جون شو تر مرګه پورې که اوده ده او که دا ویښه ده که یو سیکنډ تېرېږي دا د جهاد عمل د دې ښځې لیکلی کېږي سړی خو یو ورځ جهاد وکړي ټول عمر خو نشي کولی یو 15 جهاده به وکړي یو شپږ به وکړي یو ور ورځې جهاد به وکړي همیشه خو نشي کولی او د دې یو سیکنډ یو ګړی د جهاد لیکلی کېږي دې دقه جهاد وکړه چې خپل زوی ته خپله ځواني زړه کړله او ختمه یې کړه خپل خواهشات یې قابو کړل خو بچی یې لوپر شو ولې چې د پاسه د پلار ډب پینی او د پلار غصه پینی او مالم یو ماشوم سره نو بس هغه لوپر شو مال په لوپرانو لګوه مال یې ټول برباد کو شرابونه څکه او زناکاری کوه بدعملی کوه مور به د مټه ونیوی بچې تا دپاره دا ځواني ما زړه کړه دا جون خو زما نه خوښ که دا مې خوښ نو ما بل خاوند به کړی خدای ته وګوره دا ته څه کوې اخرت ته وګوره او بوبې ته حسن بصري له هغه به ورته نصیحت وکړه ده به توبې وویستې چې د هغه د مجلس نه پاسېد بیا به ګناه لته بیا به یې بوته چې دته استاد جي مولانا صاحب زما دې زوی ته دعا وکړه او څه دم درود څه وظیفې والا ورکړه هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وایي چې د خدای بیلاری به په لار نشي رحمانه که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بیلاری به په لار نشي رحمانه ګرانه خبره ده د خپل عقل نه کار ناخلي او الله خفه کې او د ګناه زنګ په زړه ودرې بس دا بیا ته بیلارې د الله د طرف نه بیلارې نو بیا به دا غریبه مور به بیا چې دا په شرابو کې او په نشو کې لت پت او ټول پیسې بربادوه بیا به حسن بصري صاحب لا کله ډوډۍ وکړه او به یې غوښته د ما دې زوی ته نصیحت وکړه کله به ولس زوی بوته د ما دې زوی ته نصیحت وکړه هغه به نصیحتونه وکړل دی بس یو ورځ نیمه ټیک بیا به خراب شو اخره کې الله رونیو خدای دې د خپل قهر او غضب نه ساتي ګونه چې راوینې په یو څخه مرض اخته کړ بیمار شو دې ته خبره ورسېده چې کټ ته ورسېد کټ کې پریوت مور خو بیا موري که نه مور به غریبه ورته ناسته وه یه بچې اوس خو ناجوړه شوې بس دې دا ګناه دې پرېږده که نه هغې کې به یې خپل ګناهونه کول خو چې کټ ته ورسېد د ګناه نه پرېوت او د اخیري سالګی شوې که نه نو مور ورته نصیحت وکړه چې بچې اوس د اخیري سالګی دی او زه بس زما د خېټو خې نه خو ووتې د کمرې اوسه
ما خو تاله خپله ځواني او زړه کړله، ما خو سر سپین که د سره چې ته به زما په کار شي، خو په کار مې نه شوی، مال دې مراله برباد کړ. اوس توبه وباسه چې اخر خو دې ښه شي که نه. وی مورې ما خو ډېر عمر ګناهونه کړي، نو زما په دا 1 غنټه ژوند دی اخري سالګرې دې توبې به څه پیدا وي. یاره داسې کار کوو حسن بصري صاحب، زه خو مورې د تلو نه یم اوسه، زه یې دله راولم، خو یاره داسې به نه کوې لکه مخکې چې دې کړي دي، دله راولم چې په اخلاص توبه وباسي. زه مورې بس نن مې راسره واده ده او راوله استاذ دی، نن زه په اخلاص توبه وباسم. مور یې لاړه حسن بصري رحمت الله علیه پسې، غریب د غرمې قیلوله کوله، اودو را پیسو. ولې زه ستا پلانکی شاګرد راغلی یم، زما هغه زوی دی پروت دی په بستر د مرګ پروت دی، اخري ساګانې دي، او تاله راغلی یم د خدای دپاره 2 خبرې دي. یو خدا چې ته راشه ساخیری الفاظ وته وایا، د توبې وته وایا، څه تلاوت وته وکړه، او دویم د هغه دا وصیت دی او زما استاد چې جنازه به ګورې ته کې، جنازه په ښه عالم باندې یا په نیک سړي کول پکار. حسن بصري صاحب له غوسه راواله، بوډۍ زما ژوند تاسو برباد، دې زوی لرې ما څونه نصیحتونه وکړل، څونه وظیفې مې ورکړه، او ماله دې څونه راوست، او زه وله څونه لاړم، زه د په نصیحت کار نشته، زه بلکل نه ځم، او دام واوره چې جنازه هم نه کوم، دا مې فیصله کړې ده. د خو ماله ژوند څښا که هر وخت نصیحت کوه، هر وخت ورته منت کوه، مال یې راوله او کله زه ورځو، دا اوس اخري سلګی شوې، دې وخت کې به دې څوک کي، ځه د ده جنازه کوم او نه ورځم. دا مور یې راله غریبه په لوپټه خپلې سترګې اوښکې، ځکه چې بچي ژوند مې هم تباه شو، اخر هم تباه دی. حسن بصري راتل خو څه کوي جنازې له هم نه راځي، چې څنګه راغی زوی ته وایي ما راته نوې بچی چې سم شه. ولې مورې هغه د حسن بصري راتلل خو څه کوي چې وایي جنازه هم پرې نه کوو. اوس ما سره سودا ده چې زه به تا سره څه کوم چې مړ شي، څوک به جنازه کوي. وی مورې یو کار وکړه، وی چې زمانه سوخېږي نو 2 وصیته مې دا پوره کړه. یو دا مهرباني وکړه چې زمانه سوخېږي دا خپله لوپټه دې کوزه کړه او زما دې مری کې واچوه او په دې لارو کوڅو کې مې راکاږه. زویه دا ولې؟ وی بس دا اعلان به کوې چې څوک د خدای دشمني او د خدای مجرمي، دا سزا ده. ما ټول عمر الله خفه کړی دی، تاسو نه احسان ما سره وکړه، خپله ځواني دې راته ختمه کړه، او پلار نه څونه مال پاتې شو، دا د خدای را طرف نه یو لوی نعمت و، همې هر څه برباد کړل، ژوند مې برباد کړ. دقه سزا راکړه چې بل څوک داسې ونه کړي. سبا بل یتیم د پلار نه پاتې هغه دا غلطي ونه کړي چې پته ولګي ماله به مری کې دا لوپټه دی چې په دې لارو کوڅو کې به مې راکاږي. او دویم دا دی چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه خښې بچې. ولې؟ او جنازه را باندې مه کوه، بو مې ده چې د کنده کې مې واچوه، خاورې را باندې واچوه، د مسلمانانو مقبره کې مې خښ نه کړي. ولې؟ وی دونه غټ مجرم یم چې زما د چغو نه به د مسلمانانو د مقبرې قبرونه تنګي بیا، زما د وجه به هغې له عذاب رسي. نو ولې زما د وجه د بل مسلمان ته عذاب ورسي؟ مسلمانانو مقبرې له مې یو کنده کې مې واچوه، را باندې خاورې واچوه، ما ډېر به جرمونه کړي. دا ټکي مور ته وي او دقه کې دې څه ووته ساتي وته. دا مور غریب ورته ناست سره پریشانه دی کې دروازه واله شو. یې دروازه واله شوه، د اواز وکړه څوک یې؟ وی د حسن راغلی یم، حسن بصري. ته څنګه رالې؟ هله پرده کوه، ستا زوی له غسل کفن جنازه انتظام به زه کوم او زما شاګردان به کوي. صاحب زما زوی خو دغسې وصیت کړی، تا خو یې د جنازې له نه راځم. وی زه وده شوم، په خوب کې مې رب العالمین سره ملاقات شوم، الله سره. الله راته وایي چې ای حسنه دعوه زه دې کوې چې زه ستا ولی یم او زما د ولی جنازه نه کوې. ته څنګه زما ولی چې زما دوست دی، ولی دوست ته وایي، څنګه زما دوست دی چې زما را دوست جنازه نه کوې؟ ته زما را دوست جنازې نه ولې ځان وروسته کوې او قسمونه خورې؟ وی ما وی زما توبه را الله را دې ورلم. رونو دا د توبې برکت دی، د زړه د اخلاص نه چې توبه دې وایستله. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، د زړه نه اخلاص نه توبه راوایسته نو الله به درته
گناہونا معاف کی. رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے ان رحمتی سبقت غضبی. دوی دا ما دو صفت دی اللہ و یو دا رحم و یو دا غضب. دا رحم دا صفت زما دا غضب پا صفت باندې غالب دی. یو موقع دا قهر امراشی و دا رحم امراشی نو قهر نکم رحم کم. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ سل رحمتون دی سل پسلو رحمتونو کی یو رحمت اللہ را کس کرے دے او پا خپل مخلوق کے تقسیم کرے دے. پا خپل مخلوق کے سلو کی یو رحمت پا انسانانو ان تقسیم کرے دے. دا چه مور پا بچی رحم کئی پلار پا زوی کئی مشر پا کشر داغ رحمت تے. او پا حیواناتو کی حضور پاک فرمائی وی دا اس چه کل پا خپل بچی خپکی دی او زر اغا بچی چیغی کی او دیتی را خپو چتا کی دا رحم دام اغا یو رحمت تے. یا ذرا یو مثال در کم لگی پا جواچی یخی لا چرگی بچی لچے گوتی یو سے سونا چغی جوڑی گی. یا دا مرغی دی بچی لچے گوتی یو سے سونا چغی جوڑی کی. دا رحم دی دا چرگا کے او دا مرغی پا دی مور کے اللہ رحم چولے. دا غا یو رحمت دی چے اللہ تقسیم کرے دی. تلقون دی دا مچو دی گبین لگوتی یو سا اغوی گن زمانا بچی خرابی مالا نو اغا سونا چکون رباندی لگئی. دا رحم دا یو رحمت اللہ پا انسانانو پا حیواناتو پا کبانو کے پا میگو کے پا دی طولو تقسیم کرے دی. او سو پاتی دی یو کم سل یرحم اللہ بها عباده یوم القیامت. دا یو کم سل رحمتونو با دا قیامت پر اللہ رو باسی او دا خپلو بندگانو باندی با پی رحم کئی. عباده لفظ دی دا اللہ تا بندگان چه عباد بھی گورے دا اللہ تابیداری بھی پکے عبدیت بھی پکے بندگی بھی پکے دا اللہ. سرکش متمرد نہ گورے سرکشانو باندے نا بندگی چی پکی بھی بندہ چی وطا ہوئی. اللہ دے صحیح بندگان جوڑ کے عباد الرحمن دا اللہ بندگان دے صحیح اللہ جوڑ کے. نو توبہ اغا اخلاص غواړي گورے پا گناہ با پویشی علم چی دا گناہ دا او اخلاص سر توبہ با وباسے. ایو شاعر وی سبح در کف توبہ بر لب دل پر از ذوقی گناہ معصیت را خند میں آیت با استغفار ما. وی بعد انسان علاس کے تسبیح نہیں ولی او پخلی وی توبہ 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 او ذلی دا گناہ نڈکی لکی گناہ معصیت را خند میں آیت بے استغفار ما. نو شیطان وی زوی خم غرق کڑے خاندی دا پورے. توبہ ستوائی چی پا خلیم توبای او لکم ستومانا چی دا گناہ با نکم یو شرط داشو لکی استومانا چی دا گناہ میں ولی کڑی دا او آئندہ لقصدو کی چی دا گناہ با نکم. الحمدللہ دا توبہ بہترین شے دے بیا. مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ وجیبہ واقعی لکھ دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاک چکل امیر المومنین دا خپل کور نبار روتا پا دیلارو مانی چکر لگے. وی یو سڑے دا یو کافر دا کور نروتا و شرابو وسا لاس بوتل کی شرابو. مولانا روم سے وی چھے دغی سڑی حضرت عمر اولی دا نو پر پیشو چه خدایا دا خو امیر المومنین پا خپل ما سرا شراب اولی دا بل گواتا مجد نشتا و عمر نو خلق یریدل پا میلونو لری بات خلق یریدل دا بس سکی اغی خوار لاسونا را پیدل اغا بوتل دا شراب ازر اواغی سادر دیتاو کو او ترخیو منده یو سوزده سر بسکم. حضرت عمر ورمنډه کړه مټه اکلا کونه لکه لاس کې د اطرخ کې لري وی سیب صادر ترو صادر کې سره وی صادر کې جی بوتل نه بوتل د صادر کې ولې نغخته سری په بوتل کې وی جی په دی پکې نو په خلق په ترخ کې په صادر کې پټای صادر ته ورته وکړي دی وی جی ګرم دی ګرم دا دروغجن سړی ګناهګار سړی بیا دا دروغ مجيبه چل ور دی وی جی گرم دینو ما ځکه صادر کې اومندل وی خطر او باسا
هغه ولیدل کنه چې شراب ور دغه کور نه راوېستل چې بوتل صادره دي سنگلر کا او بوتل لګو دی بوتل اور دی تاوته خيږي ګوتې یوړې بوتل ولا لاسو زو او په وډل باندې بوتل پریوت چې پریوت بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لوخړې کوي بڑاس کوي حق حیران خدای پاک دا سوچو اصلي ته ویل کا رښتیا وایا ما خو چې ټولې د خطا سره بوتل یخو لاس کې دی نیولې او شراب پکې دا څه مسله ده وی امیر المؤمنین معافیم که سزا براکې وی نه بالکل معافی خوال وایا وی دا مې دې کور کې شراب واغشتي بوتل کې او خیخ په خلاص کې مې نیولې چې ته مې ولې کنه نو پړه کې مې توبه شروع کړ په خله مې غږ نه لیکل مې خدای نن مې یو ساته زما په نسوا توبه د پلار مې توبه کبیا مې شراب وسکل نن مې معاف کې او تانه مې پټول صادر کې مون غختل وې دا زما دغه توبه برکت او چې هغه شراب خدای په پيو بدل کړ حضرت عمر رضی الله عنه ته سوای وې دا ساجيبه خبره نه ده پم سیال شه دې بدون کې او شراب هم سیال شه دې بدون کې نو کدا شراب الله په پيو بدل کړل نو سبای ده نه ده لری خبره نه ده خو حیران پدې ما چې دا ستا ترخ کې دا په ګرم چاکل دا انګیټه وته چول ګول تا وی ګرم دی نو خدای دې په پيوم بدل کړو درلت ګرم هم کړل دا توبه برکت زما دې قسمی د انسان په توبه الله ډیر خوشالي او دا یو مثال در کم د حضور پاک دا وینا رسول الله مبارک فرمای حدیث ته ګوره وی الله د انسان په توبه دومره خوشاليږي چې یو مثال ورکړي یو سړی دی او د سره اس دی او پاغه اس د سامان او به خوراک دی او دی پاغه اس لګیا دی چې ته سفر کوي او ځنګل ته لاړ د ځنګل دی میاسته چې کله ورسېده دی ستړی شو اسی ادراو دی اوده شو چې دی څنګه اوده شو دی را پاسید اس نشته اس تختېدلی او حضور پاک فرمایي په دې اس ته پاسه د اوبم پرتی دی د خوراکم پروت دی اسلار دی وی خدای اوس به زه کوم زه خپل کلي ته نشم رسېدی دا خو بلا مزل د پیاده چې ته رسېدی شي او دا خو ګرمي د تندې سره به کوم اوبم پاس لاړې او خوراکم لاړ او نه دلته خوراک شته نو بودا خو ځنګل دی دلته به اوس شرمخاني ماران لړمانان غله دې دا به کوم وی دا سړی دی اس پسې منډه تر یو خوا بل خوا وی چې اس کم خوا لاړ وی دی کې خستړی شو ختګې شو خوږې شو بس یقین راغی چې زه خو اوس بس مرم دی راغی مغه خپل ځای له چې راشه هلته به لاړ شم بس مرم اسې مرمه نو کب چې ته اوده شوم په خوب کې رانه سوته سر ته لاس کې خودې کې اوده شو چې را پاسېد نو هغه اس سره خوا کې ولاړ د کلک د پړی نه اثر ونیوه او چې وی قتل دا د ټول خوراک او سکاک او بپیو مقص محفوظ پرتی دی وی دا سړی سونه خوشاله شو جون ورته میلو شو واپس په اسوس دی په منډه ځان د صحرا نستی شي تګي دی وب میلو شو ډوډۍ میلو شو خپل اس ورته میلو شو نو دی دونه خوشاله دی چې دی د ډېرې خوشاله نه وی اللهم انت عبدي وانا ربك خدای ته مې باندې او زه دې رب خطا شو خطا د ډېرې خوشاله نه وای لکه سړی وی خدایا ته مې رب او زه دې باندې تا په ما سره ډېر لوی احسان وکړ نو خلی خطا شوی اخطا حضور پاک وی خطا شو د ډېرې خوشاله نه وی خدای ته مې باندې او زه دې رب وی دا سړی په دې خپل اس او د خوراک سکاک مندلو چې څومره خوشاله دی نو رب العالمین د مسلمان په توبه د دنه زیات خوشالېږي دا ولې خوشالېږي ځکه خوشالېږي چې تا خو یو ګناه ته ګناه وي دا دې اومنله چې ما د خدای نافرماني کړې ده دویم ځان دې عاجز وګڼه دا دې اومنله چې دا توبه زه کو باسم کو او نه باسم الله مې نیسي او څوک مې خلاصولی نشي نو ځان دې کمزوري وګڼه او الله دې د ډېر لوی طاقت خاوند وګڼه او الله له دې د قدرت او طاقت صفت هم وګڼه او دا دې مومنله چې خدای نه مې څوک خلاصولی هم نشي ځان عجزه الله لوی معافی غختون کې الله بخون کې بل څوک بخون کې نه نیون کې دی الله زما
او مالا سزام را کئی دا هر څه دی ومنل نو په دې به الله څونه خوشحالېږي. اس یو مثال در کوم، زمانه چې غلطي وشي د چا مناسب او زه هغه له ورشم هغه ته وروره مانه غلطي شوې ده او ما معاف کا، نو که سړیتوب پکې وي نو خوشحاله به شي. داسې ده که نه؟ یو خدا چې یو چا کې سړیتوب نی، خو که سړیتوب پکې وي خوشحاله به شي. خو ما نه معافي خو لکه الله نه غواړي، زما نه معافي وغواړه او زما کور له راغې نو لاس به هم ترې راته وکړي پهلی چې به مسکي زه مړه خیر دی بس ما معاف کړی. نو الله خو ډېر لوی در لري، الله نه چې ته معافي وغواړې. یو حدیث کې راځي، ناشنا حدیث دی، یو سړی مړی کړي، یو کم سل مړی کړي. چا ورته وی داسې وکړه چې فلانکي کلي کې یو عالم دی هغه له لاړ شه، او ده به وی یاره داسې څوک راته وښیه چې ما ته توبه لار راته سمه کړي، بس تومان یم غلطي مې کړې ده. وی فلانکي کلي کې یو سړی دی ته لاړ شه. هغه له ورغې وی زه راغلی ما او ما یو کم سل مړي کړي دي، نو هل لی من توبة ماله څه توبه شته؟ هغه بابا یو کم سل دی وجلي تلا بخنه غواړي جنت کې، اوس هم لا سوچ چې ماله به خدای جنت راکړي ته خو د جهنم خشا کې. وی ښه به توره اوچته کړه هغلته بېغمه کړه، ویل چې ستا باندې غسل پوره کړم اسم بخله نشته او جنت نشته، نو چې تا خو ورسوم جنت ته کړه تاسې ورکړه بېغمه کړه. ګرځېده چا ورته ویله که داسې کار دی پلانکي کلي کې یو ملا صاحب دی ډېر لسوان دی، او هغه چې هر څوک راځي او ګناه کړي او ورته د توبې لاره ښیي، ویشتر یې داسې او توبې والا ملا دی، مشهور په توبې والا ملا دی. وی ډېره ښه روان شو، یا الله بس تا ته پته ده زه خو ګرځم دې پسې چې ما ته څوک لاره وښیي چې تا رضا کړم بس، او په دا ګناهونو ستومانه یم خو چې تا رضا کړم. په دا نیمه لار کې نیمې ته نو رسېدلې، ډېر لار پاتې و چې مرګ وله راغی. چې مرګ وله څنګه راغی پرېوت ځنکدنې شو، فرشتې رالې د ساده وښکلو. چې فرشتې رالې الله سره خو د غضب هم شته او د رحم هم شته، وی دا اختیار دی چې څوک دې څه وباسي. هغه یو ډله فرشته راله، هغې وی چې نه خو لا توبې کلي ته نه دی رسېدلې او دنه بس سزا مونږ او دغه غضب والا فرشتې رالې ساتې مونږ وباسو، دا خو لا ګناه کې د ګناه په ځمکه کې روان دی. هغه چې د رحم والا فرشتې هغې وی نه ساتې مونږ وباسو جنت ته یې رسو. ولې؟ وی توبې پسې روانو، د توبې کلي ته روانو. هغه ملا له ته چې هغه ما ته لاره سمه کې توبه وباسم، وی نه دی ورته وی نه لا خدا دې کلي نه وتې نه دی ګناه د دې کلي نه. رب العالمین جګړه وی جوړه شو. حضور پاک وی رب العالمین څه چلو کا د ځمکې ته وی د ګناه والا ځمکې ته چې کومه کې ګناه کوله وی تبع دي ته لرې شه، هغه چې کم پس روانه هغه توبې والا وی تقربي الیه را نږدې شه ورته. دې فرشتو ته الله وی یو چلو کې کچو کې کدی د ګناه کمې نه روانو دې ځمکې ته نږدې نو دا غضب والا فرشتې ته څه وباسئ، او که چېرته هغه رحمت والا ځمکې ته نږدې چې کم کې توبې والا ملا ناست دی هلته روان دی هغې ته نږدې نو رحمت والا ته وباسئ. نو بس ټیک ده چې کچې وکړه نو هغه رحم والا ځمکې ته یو لیش نږدې و، الله ور نږدې کړی و که او چې دې کله سې وته ګوره توبه داسې دی فناء بصدره، حدیث کې راځي سینې داسې اوږده کړه، الله وی دغه مې وس دی روان خو توبې لوم او دلته پرېوتمه سینې اوږده کړه داسې لږه غوندې وي خدای دغه مې وس دی سینه مې اوږده کړه. نو الله ورته هغه ځمکه را نږدې که یو لږ هغې ته نږدې و وی دا رحم والا فرشتې ته څه وباسي دا وجود والا نیغ جنت ته داخل کړي، روح والا جنت ته داخل. د مارونو د الله رحم سره هیڅ شی برابر نه، خو که مونږ ځان د الله رحم ته وسپاره سرکشي م پرېښود، مونږ سرکشي شروع کړه، مونږ وایو خدای شته په خوله یې وایو او ایمان هم راوړو لیکن عمل کې نه منو. د مانه لوی بل څوک دی، زه خو د طاقت خاوند یم، زما خو ډېر لوی قوم دی، ما سره خو بلا ټوپکې دي، زما خو بلا کارخانې او جیداد او بلا پیسې دي او بلا مټی دی، او چې څوک رانیویشم رانیسم نه رورې ګورې پام کو خطا نه دوکه بشه دوکه دا ومنه چې مرګ شته او یو لوی طاقت شته چې ما هر وخت رانیویشي او داسې یو طاقت شته چې ما ته په هره طریقه باندې جوړولی شي او ما ته څوک نشي خلاصولی.
او دغه ذات ته سره به سجود شه. حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی، وی صاحب یو وظیفه راته وښایه. څه چل شوی دی؟ وی بچی مې نشته، زامن مې نشته. وی استغفار وایه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفار وایه. بل سړی ولا راغی، وی صاحب پټې خو مشته خو بنجر دی، نیر پکې نشته ولا نشته څه. وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی غریب یم، مال نشته، استغفار وایه. بل سړی راغی، وی جی څوک عزت نه کوي، عزت مې استغفار وایه. او شاګرد ته صاحب بل څه زده دي که دا یو ټکی زده کړی او چې څوک راځي ورته استغفار ښیي او ته وایي وی استغفار ځکه ښیم چې الله په دې استغفار اوه وعدې په قرآن شریف کې کړي دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار وایه ولې که ګناه دې کړي نو انه کان غفارا، الله بخون کې دی او به دې بخي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که قحطی په شیبو شیبو باران بدر باندې وکي. دو شو. ویمددکم باموال، فقیر مال بدر کی، وبنین زامن بدر کی که زامن دینی، ویجعل لکم جنات باغون بدر کی، وانهارا نهرون بدر کی. ما لکم لا ترجون لله وقارا، او که بیزت نو اللہ بیزت لدر کی. استغفار ستوي استغفر الله الذي زبخن غوارم دا اللہ نا، الذي اغا اللہ لا الہ الا هو چې شریک نه لري، د عبادت لایق به د هغه د ذات نه بل څوک نشته. الحی جم دی مرګ ولا نه راځي الله لا. القیوم او د ټول نظام د اسمانونو زمکو قائمون کې ذات دی. دا نظام چا قائم ساتلی دی؟ دا الله. واتوب الی، اروخ الله ته رجوع کوم، چې غلطی وشي ګناه وشي الله نه معافي غواړم، الله ته سر به سجود کېږم، الله ته توبه وباسم. د څونه ښکلې معنا ده استغفار. استغفرو بخنه غوښتلم راغل، اتوب الی توبه هم پکې راغله. او د خدای د درې صفتونه چې لا اله الا هو د عبادت لایق به د الله نه بل څوک نشته، او دا صفت مونږ چې الله همیشه جمع دی، او دا د مونږ القیوم چې نظام ټول هغه قائم ساتلی دی. نور سپومې ځمکه ستوري هر څه هغه په خپل قبضه قدرت کې ساتلی دی. استغفار خامخا وایه، توبه وباسه. حضور پاک مبارک د ګناه نه پاک، معصوم د ګناه نه. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخکې وروستو ارسه الله بخلی دی. لیکن حضور پاک وی انی لاستغفر الله فی اليوم اکثر من 100 مرة، وی زه روزانه د 100 کرتونه زیات د الله په حضور کې استغفار وی، د 100 نه زیات حضور پاک وی استغفار وی. نورونو د دې فضول خبرونه څه جوړیږي چې موږ په ځان له خولې ستړي کړي. ټول ورځ په پټي کې، په پوله، په دکان کې، په لار کې، په کرسۍ باندې، په جماعت کې یو دی بل دی غیبتونه دي. او غیبت خدا بل سپک او خپل ښه دا دې نه جوړېږي، څه خدای کو قسم ته جوړېږي. دې په ځای استغفر الله وایه، استغفار وایه، تسبیح پیدا کې استغفار وایه. که بل څه صرف دا استغفر الله استغفر الله استدام کافی دی. دا یو ټکی خو بدل درځي که نه؟ اکنی چې تر استاد نه ولیکي استغفار کنه، دا وایه دې کړي رلوی فایده ده. زمارونو توبه که پر دې حق در باندې پوری نو ګوره په توبه نه معاف کیږي. په دې ځان پوهې کې دا غي دوه لارې دي. یو خدا ده چې حق ولا ورکي ورپسې لاړ شي دا خپل شی دی والا، او یاد ده چې بخنه ته وغواړي، معافي ته وغواړي. او کدا الله حق در باندې پوره دی نو کدا سي حقي چې داغه قضا وی لکه منز دام په توبه نه معاف کیږي. امونز بکې قضا شته یا لکه روجه ده او ته مثلا دا سی وی چې داغه فدیه ده، فدیه به ورکې. او کدا سی وی چې داغه فدیه او قضا ني نو بس کینه توبه وبس. بعض وخت دا الله حق به منز به او قضا به کې دام خبره نه ګناه ده. خدا قضا مو کو توبه وبس الله برته معاف کی. پر دو خدو ته دقت دي
الکانو ته دې کتلی مثال په تور توبه وباسه، دا ورته الله په توبه باندې معاف کړي. په چارې ظلم کړي، زیاتې کړي، معافي ته وغواړه او توبه وباسه رب العالمین ته، الله به دې معاف کړي. نو توبه باندې الله خوشحالېږي. رونو زه کله کله سوچ کوم زم الله څونه مهربانه ذات، مونږ له ښکلی شکل، مسلمانی، مال، بچی، عزت دا الله مونږ له راکړی او د یو ډېر عظیم ښکلی پیغمبر امتیان یې جوړ کړي. نو مونږ د خپل خدای ولې خفه کړو؟ او انسان دی که بعضې وخت کې ګناه پې غالب شي او الله خفه کړي، نو الله مونږ ته وایي توبه راته وباسه که نه. نو پکار دی چې د خپل رب خوشحاله کړو، توبه وله وباسو. او دام ګورې زمونږ عقیده ده چې زمونږ هر څه د الله په اختیار کې دي. ګورې نو چې هر څه الله سره دي او الله په کوم شي خوشحالېږي او د لویو خزانو مالک هم الله دی، نو ولې دې مونږ الله خوشحاله نه کړو؟ خزانې خو الله سره دي. یو لوی بزرگ تیر شوی، لوی بزرگ حبیب عجمی ورته وایي، ډېر لوی بزرګ نو او مخکې سودخور و سودونه به یې کول. یو ځله لاړ ښځې ته وایي د خوراک څه شته وی نه وایي صبر وکړه. یو قصاب پسې لاړ په سود کې دې غوښه راوړه، پیسې ورکړې، وی دا غوښه پخه. بل چا پسې لاړ په سود کې دې خشاک راوړه، بل چا پسې لاړ په سود کې دې اوړه راوړل، بل چا پسې لاړ په سود کې دې بل شی راوړه، سودونه یې راوړل. او چې په لاره به ته که نه دا سودخور سړی د هر چا بدي شي. نو دې ماشومانو به یې ولته لکه هغه حبیب سودخور په لاره روان دی، ګورې هسې نه د سورې را باندې ونه لګي، دې خوا شېره د سورې نه ځان ساتي. کور ته راغې دا سودخور بخیل هم ډېر زیاتي. کټوې ته ناست دی ښځې سره، دیکې یو سوالګري سوال وکړي. دا ښځې رحمدلې نه ښځې ورته وایي چې ودرېږه دې سوالګري سوال وکړه چې لږه غوښه ورکړم. لرې که وایي دا ما دې سوالګرو نه راوړې دس ځه وایي په مخه دې ښه. کټوې لړي خو چې څنګه لږ ساعت تېر شو او سمسین یې ښوروا راوویسته، هغه ټوله وینه وه. ما راته تېره جمعه ویلي و که ستاسو خیال و میرے سودخور عذاب قبر بسی د وینې دریاب کې به روانې، یاده مه ده که کټوې د وینو ښوروا ټوله وینه ده، غوښه چې راوباسي د وینو سره ده. ښځه ورته وایي خدای دې بېخ وباسه، د سود څیزونه په خپل هم خورې په ما هم خورې، سوالګري له هم نه ورکوې. ودې لیدل دا راته خدای په ښکاره کړه. په د هغې نه پړه کې سوچ راغی، ښه یاره واقعي به زما توبه توبه یې ویسته. بعض زم چې ته چا بیعت کوم، علم حاصلوم، زما دې توبه ګوره چې صرف د توبې ټکې یې د خولې نه وویسته او روان شو، کټویل یې لته ورکړو نن نه پس باس، او پیسې یې ټولې را جمع کړو چې څومره سودونه یې د خلکو نه اخېستي واپس یې ورکړل. او که نه رسېدل معافي وغوښته، وایي چې په لاره ځي ماشومان یو بل ته وایي هلکه د دې سړي دې مخ ته وګورئ دې حبیب ته چې ته بل شان یې او چې را روان دی بل شان دی. توبهګار معلومیږي. راځئ راځه دې سوري سره خوا کې ودرېږئ، ممکن ده په دې سوري په وجه الله په موږ باندې رحم وکړي. څومره لوی سړی ته الله جوړ که حبیب عجمي نه. یو کتاب میں بیگا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کته دا هغه څه واقعات چې را جمع کړي دي. وی حسن بصری او حبیب عجمی، نه حسن بصری نو بل څوک عالم دی، دا دواړه ولاړ دي. نو وی د حبیب عجمی منځ کاو، نو وی راده قرات برابر نو، قرات یې ټیک نو. نو دغه عالم په دامینس کې سلام وګرځه ولاړ چې تا په ساده قرات ټیک نه منځ دې صحیح نه دی، او ځان له منځ وکړه چې ځان له منځ وکړه او اوده شنو الله په خوب کې ولید. دا عالم د الله نه تپوس کوي، وی الله داسې کم عمل دی چې زه پې تا ته در نږدې شمه. الله ورته وایي الصلاة خلف الحبیب العجمی، وی بهتر عمل دا دی چې د حبیب عجمی نه لاندې شاته منځ وکړې، د هغې امامتی کې په دې به ما ته رانږدې کېږي. وی دا مالې په توبو توبه ما خو دا هغه قرت ټیک نه دی، نو رالم ترې وتښتېدم ته نه هم دغه قرت چې ټیک نه دی، دا توبهګار سړی دی، د توبه استدلا د پسې شاته منځو که به دې به راته رانږدې کېږي. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي، بایزید بستامي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. په کلي علاقه کې یو ښځه ډمه او زناکار او زناکاري به یې کول، خلک به راتلل کول او پیسې به یې ورکول.
دوی چې خدای دا په څه طریقه منې کوم. راغې دروازه کې مازدیګر کېناست، خلک چې راځي ګورې لکه مولانا صاحب ناست دروازه کې. نو خلک بیا هم دا ګناهګار سړی چې هر څومره ګناه کوي خو د علماو نه حیا کوي. دا هم یو ښه صفت. ګناهګار ګناه کوي، عالم سره مخامخ کېدی نه شي، حیا کوي. حیا ښه صفت. چې راتل به قتل به لکه مولوي صاحب ناستې کوزه کې، بل ویل لکه مولوي صاحب تښتېدل به خلک دې کې.